بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، ستاسو کوربه ستاسو همکار ابوبکر صدیق خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. زموږ کوشش دی چې ستاسو ملاقات د یو نوې شخصیت سره وکړو، د هغوی په سوشل لایف، پولیټیکل لایف او د هغوی د ژوند په مختلفو شعباتو باندې نظر واچو. نن چې ما سره په خپرونه کې کوم شخصیت میلمه دی، د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی، د مردان د سیمې او بیا سپیشلی د مردان سیټي بیا زمونږ علاقې بخشالي ګجرات یو نامي سیاسي نوم دی. دې سره سره صرف د سیاست اکټیویټیز سره سره دوی خپل شخصیت محدود کړی نه دی، بلکې چې څومره سوشل اکټیویټیز دي یا څومره سوشل ایونټس وغیره کیږي، نو ګران مشر چې کوم دی په هغې کې هم پوره حصه اخلي. زما د خبرو مطلب مقصد محترم نعیمانور صاحب دی. نعیمانور صاحب د وخت مننه کوو، اختر څنګه تیر شو؟ د حکومت نه هم بهر یې او فلحال هغه تماشه صرف ګورې، نو د اختر خو به مزه بیا لږ ډېر وي. السلام علیکم. تاسو ډیره مهرباني ابوبکر بھائی چې تاسو موږ له ټایم راکړو او الحمدلله حسب روایت زموږ چې کوم یاران دوستان مخکې که حکومت کې وو که حکومت کې نه و، چې څنګه به مخکې اختر کې موږ سره خپل رابطه وه مکشان، بلکې دې ځل د هغې نه زیاتو ملګرو تکلیف وکړو، موږ سره دلته ملاقاتونه خپل هغه روټین زموږ اختر موږ منو کړ. ډېر ښکلی ماشاءالله. ډېره مننه جي، الله دې وکړي چې ستاسو دا روایات برقرار وي. د بلدیاتو نه مخکې تاسو کافي اکټیو وې، کافي اکټیویټیز مو بلدیات کې مې څه وانه غسته، پارټۍ طرف نه ټکټ میلو نه شوې، نو مایوسه شوې که نه پرسنل یا بل څه مسلې و درته؟ ابوبکر بھائی د ټولو نه اهم خبره خدا ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم منشور د 2018 الیکشن نه مخکې او کوم انتخابي وعدې وې د هغې او کوم د هغې نه د خلکو توقعاتو، نو زه به نن دا برمله ووایم چې هغه منشور هغه انتخابي وعدو کې یو وعده هم پاکستان تحریک انصاف پوره نه کړې شوه. په دې وجه باندې د عوامو د دې نه بالکل هغه زړه وټکېده او مکمل چې کوم پوهه خلک دي نو هغې چې کومه توقع ساتله د عمران خان نه او د پاکستان تحریک انصاف نه چې دوی به څه ډیلي ورکړي، څه عوامو ته به څه ریلیف ورکړي، څه کارکردګي به وکړي، خو د بدقسمتۍ نه څه کارکردګي وښولې شوه او نه چې کومې انتخابي وعدې شوې نو هغې کې یو هم پوره نه شوه. نو د دې وجې زه خپله نه بلکې زموږ ډېر ملګري چې هغې ټیک ته اوس هم پاکستان تحریک انصاف کې دي خو انتهایی مایوسه دي، ډېر زیات ورکران په سوونو نه په زرګونو، خاص کر د خپل پارلیمنټیرینز نه چې هغې کې کوم اقربا پروری ده، هغې کې کوم غرور دی، کوم تکبر دی، نو د هغې د وجې ورکران انتهایی مایوسه دي او ټول چې دي نو د هغې حوصلې پسپا شوي دي. هغې وایي چې یاره که چېرې هم دا پارلیمنټیرینز وي هم دا طریقې نو زموږ سلام دی، زموږ سیاست پاتې دی. څه ګڼئ مسلم لیگ کې تقریبا تاسو د ژوند ډېر غټه وخت چې کومونو تیر کو، بیا نېشنل پارټۍ ته پکې لاړې، بیا تحریک انصاف کې شمولیت وشو، فلحال زما په خیال سیټ خالی دی، نو څه سوچ مو په کړی دی جمعیت او پیپل پارټي پاتې ده او که نه واپس به چې د خپلو پارټو کې یو کې کم بیک کوئ؟ زه جی که زه تاسو ته ووایم چې ما د ژوند خپل قیمتي وخت د کالج لایف نه والې تر 2013 پورې بلکې 2014 دسمبر پورې ما پاکستان مسلم لیگ کې تیر کړو چې زما په خیال 22 سال ما کې تیر کړي وو. زه په هغې کې د مرکزي کونسل ممبر هم وم او د ضلعې د جنرال سیکرټري سیټ ما چلو او زما چې څومره د ځوانۍ هغه محنت او څومره زما د منډو تړلو وختو نو ما په پاکستان مسلم لیگ کې تیر کړي دي او هغې دپاره ما دا قربان کړي دي. بیا په هغې کې هم داسې څه حالات راغله چې زمونږ مقصد صرف او صرف هغه الله ګواه دی چې د الله د مخلوق خدمت دی او صرف د الله د رضا دپاره، ذاتي خپل لالچ ذاتي غرض هم نه دی او مقصد هم دی چې که موږ ته خدای پاک یو موقع راکړه داسې چې هغې کې موږ په ښه شان سره د خلکو خدمت کولی شو، نو مونږ دا یو ارمان هم دی، یو خواهش هم دی. دا ملګري خو په بل نظر ګوري چې ته د ټیکټ شوقي او ته ټیکټ غواړې، خو نه مونږ وایو چې مونږ ته د خدمت موقع میلو شي او مونږ خدمت په داسې شان وکړو چې یو مثال جوړ شي، د عوامو ته مثال جوړ شي او دا نور چې دا کوم په مونږ باندې تر اوسه قابض دي کارخانه‌دار، سرمایه‌دار،
جاګیردار او هغوی په کومه طریقه خپل هغه 15 کاله پوره کړي او عوامو سره دوکې دړاکې وکړي. موږ وایو چې موږ یو داسې رول ادا کړو که موږ ته خدای پاک مقرره کړه چې هغه یو مثال جوړ شي عوامو دپاره هم او د دغې خلکو دپاره هم چې به یو سړي ته الله پاک عزت ورکړي او دا خلک وله ورکړي د دې په ووټ دغه ځای ته لاړ شي. نو په کار دا دی چې بیا داسې کردار ادا کړي کوم چې انشاءالله زموږ اراده ده. جی څه ګڼئ جنرال الیکشن دپاره د نیمنور څه تیاری شروع دي؟ انشاءالله د الله تعالی په فضل سره به انشاءالله الیکشن کو دې ځله انشاءالله جنرال الیکشن او زما خپله اراده دا ده چې انشاءالله چې کومې حلقې نه د کومې حلقې نه د اوسني سینیر وزیر چې ځان ته دویم عمران خان وایي عاطفو چې د کومې حلقې نه الیکشن کې انشاءالله زه به د هغه مقابله کې الیکشن کوم او انشاءالله شکست به ورکوم. دا الیکشن به تاسو د پارټۍ په بیس کوئ که نه آزاد؟ انشاءالله د پارټۍ په بیسي او که آزادي دا به زه ملګرو سره مشوره کوم د هغې نه پس خو انشاءالله د هغې حلقې نه به الیکشن کوم چې کومې حلقې نه عاطف الیکشن کې انشاءالله. د دې خبرې داسې څه راز دی چې تاسو د مردان یو سینیر سیاستدان د تحریک انصاف یو بیک بون ته داسې اوپن چیلنج ورکوئ؟ زه خو چې هغه ته بیک بون نه ویم د هغه خپل ذاتي یو ووټ هم نشته. د هغه خوش قسمتي دا ده چې هغه د بیټ په نشان باندې الیکشن کوي او د عمران خان په نوم ووټلي. نو نور په ذاتي حیثیت سره زه وایم چې هغه څوک لس ووټه هم نه ورکوي. ګینې مثال دا دی چې زما په دې یونین کونسل کې زما او دغه یو یونین کونسل دی په بلدیاتي انتخاباتو کې د تعلیم وزیرو او مات یونین کونسل د الله تعالی په فضل او د دې غریبو خلکو په ملګرتیا سره ته ما یونین کونسل ډسټریکټ ممبري ته ما ګټلې وه. ما الله پاک په فضل ما ثابت کړي دي او بیا هم که خیري چې موقع راشي نو مکه شان به انشاءالله شکست ورکوم څنګه چې مې په یونین کونسل کې ورکړو انشاءالله. مننه. د نیمنور صاحب د سیاست نه علاوه داسې نور څه د ژوند مصروفیات دي؟ زه جی ستاسو د دې خبرې جواب خو در کوم چې زموږ خپل کاروبار کنسټرکشن زما خپل بزنس دی او میډیسن بزنس هم دی الحمدلله. خو دا تاسو مانه دا تاسو نه کو چې د عاطف ته ولې دومره وی چې زه به د خلاف الیکشن کوم؟ نو هغه د هغې مین دوه درې وجې دي. د سره مکمل اختیار دی د فنډونو دته څه کمې نشته. ما بارها څو ځله په خپله او د ملګرو په ترو باندې د ته یو ریکویسټ کړو چې بای زه د خپل ځان دپاره څه نه غواړم خپل خاندان له څه نه غواړم خو ما له مردان له یو فل پلچ کیجوالټي راکړه د مردان عوامو له چې که دلته اکسیډنټ کیږي که دلته جګړه کیږي که دلته ناڅاپي بیماري په یو سړي راځي چې ریفر ټو پېښور ختم شي. تا په دې فلای اوورو باندې کروڑونو روپۍ فضول ضایع کړی چې هغې نه خلکو ته وبال جان جوړ شوی دی. تا جمنیزیمو باندې که عرب نه نو د عرب نه څه کمې فضول جمنیزیم دی. نو ته ماله مردان لا کیجوالټي قدرې نشي وروړی چې زما مریض نه وینې بهیږي زما مریض تر پېښور راتلو پورې زما غریب ملګری زما غریب ولس پېښوره پورې چې بوځي نو اکثر تصاد ہوتی یا دونه پازاب شي چې بیا ډېر په مشکل ریکور کیږي. نو ته دلته بلډینګ شته هر څه شته ته دا سهولت دلته ولې نشي ورکولی ولې نه ورکې؟ ایون زه علي محمد خان پسې اسلام آباد ته هم سره د ملګرو تلم سجاد انور لالا شفیق لالا د جاوید حسین صاحب د دې خبرې ګواه دي چې ما وایي جی ستاسو د پی ټي آی نه هېڅ نه غواړم ما له صرف مردان له فل پلچ کیجوالټي راکړي چې پای کې هر قسمه مشینري سہولت او هر قسمه ډاکټر څنګه چې په علاج کې دي څنګه چې په خیبر ټیچنګ کې دي څنګه چې په پېښور کمپلیکس کې کیجوالټي دا داسې مال مردان له کیجوالټي راکړي چې زما ولس ته اسانتیا راشي. خو هغې دې باندې هېڅ قسمه غوږ ونه ګرو. تر اوسه پورې 9 کاله حکومت د صوبایي وشو او 4 کاله مرکزي تیر شو خو زمونږ د مردان هسپتال ته اوس هم لاړ شه نن د اختر نه یو ورځ مخکې زمونږ دلته ګاونډي بل ورځ او هغه ته نه اکسیجن او نه ډاکټر هغې بیا احتجاج هسپتال کې کړو په میډیا راغلی و ایف آی آر هم کړی دی. زما د هسپتال داسې بدل دی چې زما په ټول ډي ایچ کیو کې یو الټراساونډ دی په هغې ښځو سړو له په یو کمره کې میل ټیکنیشن الټراساونډ کوي. مخامخ د ګایني چې کوم واټ دی ایمرجنسي کې ګایني کې فیمیل زنانه چې کوم هغې ته تکلیف وي په ایمرجنسي وخت کې الټراساونډ له راوړي او د سړک نه پورې دغه ډي ایچ کیو ته یوسئ. نو چې دې ماله هسپتال له الټراساونډ قدرې نشي برابرولی دې ماله کیجوالټي نشي برابرولی نو د حق نشته چې دې په عوامو باندې نور راجو کې او دې مزې وکړي دې د وزارتونو مزې والي. مننه. نیمنور صاحب اخري پوښتنه مې دا ده چونکې تاسو
عاطف خان ته یو اوپن غونډه چیلنج هم ورکوي. د عاطف خان حلقه هم تاسو یادوي. بخشالي هم تیره پیره چې کوم د عاطف خان د سیکنډ ټینور کې کمیل کې رالی بخشالي هم هغې کې هم. نو تاسو څه ګڼئ که تاسو د بخشالي د سیمې نه ودرېږئ ګجرات ورسره دغه ټول ایریاز نو تاسو سره ستاسې څه آیډیا ده څه ویژن دی چې تاسو به هغه د بخشالي عوامو ته راوړئ او عوام به هغې باندې تاسو اعتماد کې اخلئ؟ د ټولو نه اول خو جي زه به دا ووایم چې د بشخالي ګجرات د کټخټ د دوبېډې د کشان د بای خان د ګلیاړې دا ډېر پښتانه خلک دي ډېر درانه خلک دي دی عزت غواړي. که ستاسو خیال نو د انګریزانو هم د ملک لا چې کله دلته و نو ډېر څه ورکړي دي پلونه روډونه ترقیاتي کارونه خو بیا مونږ خلکو وایي چې نه مونږ غلامي نه کوو مونږ ته ازادي پکار ده مونږ د ترقیاتي کار نه دی پکار دی مکه د انګریزانو رول ادا کوي فندونه خو پی ټی آی حکومت ته د سینیر منسٹر د ټیک تروړي خو دې ماته وې د چا جنازې لذي د چا تپوس لذي د ایون تنظیم کسان غواړي نو خپل وجري تر غواړي د چا ځای ته نه زی د چا تپوس پښتنه نه کوي نو د داسې ترقیاتي کار یا د داسې مشره نه خو د انګریزانو نه تنګو دی ته عزت پکار دی چې سړی دی ته زی دی سره کینی د دی هر دوک درد کې دی سره درناوی ورکي او دا کارونه خو اسیم کیږي دا اوس د جیب خو نه کوي دا خو د کوم پیسې ده زموږ سره ټیکس پیسې ده نو ان شاء الله زما دا امید ده دغه ټولو عوامو نه بلکې زموږ د ټول مردان خلک چې څومره دي د چې د ان کم الیکشن کړی دی تر اوسه پورې دی هیڅ چاله نه تللی نه شکریا لتلی نه چا سره ناست نه چا سره پاست نو د مردان د ان خلکوم ټول د نه خپه دي. مهرباني د سر د وخت ډېر زیاته مننه کوو. ګرانو کتونکو د نعیمانور صاحب د انټرویو نه دا یو خبره را کلیر شوه چې دی غواړي چې موږ بشخالي سایډ باندې الیکشن وکړو او د عاطف خان دغه کې وکړو. د سر د وخت ډېره زیاته مننه کوو. انشاءالله په بله خپرونه کې به تاسو سره زه ابوبکر صدیق د لوی الله په امان.